تاسو ته ما وختیم دا خبره وکړه چې په تیر خیالي باندې په ما 4 سپایان او یو عیسی په خپل راغلی مال سپیړې راکړي مال گزارونه راکړي زی چکای کې بند کړم ما ته ویل زه پتا 188 چالان کوم زه چې کم د تا د سلیګم جیل تاغه شانت لګم ماغه ته دا خبره کړي چې ته په وردی کې ته ارسه کولې شي ولې د ما سره داسې کېږي زه ستا ورور یم زه د دې کلمې خاوند یم چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه د دې کلمې خاوند یم زه مرګ له پیدا یم وروره مرګ له ما ځان وجلی زه مړ یم وروره دا ما خپلو بچو له اخیستې چې یو سړی زما بچی خوارهیي که نه نو زه د ده بچی هم خوارولی شم دا جامې نه دي وروره شهید خانه دا زما کفن دی وروره ظلم 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 زما د شناختي کارت ته وګوره صاحبه دا د کوم وطن دی زه بې تعلیم یم دا د پاکستان دی دا د پاکستان په نادره کې صاحبه جوړ شوی دی بالکل په نادره کې ها نو زه خو د کابل نه خو زه نه یم راغلی صاحبه او صاحبه نه د انډیا نه راغلی یم زه د اسپاڼ اوسېدونکی یم مسلمانانو وروڼو ما ته غوږ کېدوئ زما مشرانو زما عزتمندو دا ما له حکومت راکړی دا شی دا ما له حکومت راکړی صاحبه په دې شي باندې وروره ما بنډلې ورکړي دي صاحبه ما په باندې روپۍ ورکړي دي ما پسې د خپل دادا دفتر خرڅ کړی په اسپاڼ په ببوزي کې زه راغلی یم دې وطن ته زه د چا فقیر ققرا صاحبه نه یم د چا فقیري نه منم نه یم د چا فقیر صاحبه زه چې د چا فقیر یم نو هغه زما په سر باندې ولاړ دی صاحبه دا جامې نه دي صاحبه دا کفن دی زما زه دې کفن کې صاحبه راغلی یم چې یو سړی زما بچی خوارهیي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو کتونکو شاهد خان شاهدم موجود مجی ضلع ملکن درگاہ سره نږدې کوپر کس کالونی کې موجود مودا ناس خلق چې دینو دا نو وادل راغلی او نو غم دی د مړي خدا د کور غم دی چې دا کم خلق چې ناس دی د نن 14 سال مخ کې چا کاله خرڅ کړي چا غواو چا په سعودي عرب کې مسافری کړي دلته په دې ځای کې زمکې اغستی کورونه په آباد کړي خو نن 14 سال پس په دغه زمکو باندې واپس خانان راچوت شوي دي او دوی ته ستونزې دي که د چا د کور مخې ته پټی دی نو دوی وایي چې پولیس راځي چوته یم نم پرېږدي دوی رنګونه کول مشکلاتو کې ویرالو زموږ اواز په میډیا اوچت کې راغلی د دوی سره به خبرې اترې کوو موږ سره اوسي السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم څنګه بابا خیر دی ټیک ټاک تاسو دعاګانې خیر دی دا څه مشکلات دي تاسو ته یره جی زمان محمد صدیق ته محمد صدیق او دلته کې مونږه د خالد خان نه زمکې اغستی دي او هغه زمکې مونږ له په دې سټامپ پیپر باندې راکړي دي سټامپ باندې دلته انتقال شته دلته جی انتقال نشته دی اوس کو د کال نیم کې انتقال دغه شوی خو څنګه وړاندې مطلب دا دی د دین انتقالونه نه نشته او مونږ سره ګرداوره او کمی کتونه چې دي نو هغه مونږ سره دا دی موجود دي مثال خبره را دا غټه خبره ده څنګه مطلب دی څنګه چې دا وکړو کنم دا دغه نشته کې څنګه دا سټامپ پیپر پورا دی په ملکن جنس کې ملکن جنس خو دلته کې څنګه سره ظلم کیږي دلته کې څنګه سره زیاتی کیږي مطلب دا دی دا خپل غرض انتظامیه والا چې څنګه دي نو دوی د پدې پټای چې د خپل غرض په سترګو لګولې دي دوی څنګه خبره نه اوري دوی څنګه جړا نه اوري دوی څنګه فریاد نه اوري مثال خبره را او لکه موږ کو عدالت ته ورشو مطلب دی ته دا سټامپ پیپر مخایا دا سټامپ پیپر جی دا د دغه یو سره دا عدالت چې ورته وایي مطلب دی کې به د عدل کار کیږي خو دوی د مظلوم خبره نه اوري زه دې خان ته وایم چې دې مطلب دا 15 کال وړاندې ولې نه راپاسېدو د دې ورور نه حصه اخیستې وه بیا چې د خالد دا ځمکه خرڅوله دتې ولې نه اخیستله مثال خبره ده خالد لاړو امریکې ته او په دې غریبانانو ما یو دې مورې وی دا زما یو زوی و نو ما په دې خلکو نه وجو نو اوس د 15 کسان شو خو هغه یو زوی دی چا چې پتا زو خرڅ کړو دا لانجه اوس هغه کوي قبل دی دا بل د تر زوی دی جی چا چې خرڅ کړي هغه سوي هغه تختیدلې دي هغه تللی دی امریکې نه زنګ د دې علاقې د دې وطن مطلب لري چې زنګ څوک مړی وکي کنه مثال خبره و تختی انتظامیه هم دغه د تر زوی نیسی دا غرور نیسی مطلب دا د تر دی ونیول شي د ضرور دی ونیول شي مثال خبره پاږي کې مثال خبره را موږ غریبانو کوم ګناه کړی دا
او د ځمکې در باندې خپله خرڅه کړې که پردی خپله یې را باندې خرڅه کړې. دا به هم زه پرې دغه باندې ووایم چې دې د پلار د وخت نه د دې ټیمه پورې دغه شانتې یو د ملیې یو چیټ وښیي، یو 2 کسان دي مطلب دی پرې کوپر علاقه کې مطلب دا دی پیش کړي پوه شوې چې دا ځمکه ما په اجاره ورکړې ده، دا ما په نیمکاره ورکړې، دا ما په دهقانۍ ورکړې ده. زه به د نن نه مطلب دا دی ورته دا ځمکه پرېږدم فی سبیل الله، غریب سړی مې څادر به وټاکوم او دا او که دا نه وي که نه نو په دې ځای کې به مطلب دی زنګادیري نشته دی جي. دا زنګادیره ده، دا د ملکن دا انتظامیه به پکې مونږ دلته کې خښ کړي نو مطلب دا لیبرال سړی راځي مثال خبرې مونږ دې ته څوک نه پرېږدو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. جی دا ځای موږ په 2010 کې د خالد محمود نه اخیستی و. د دې جي ما څه انتقال هم شته او د دې ما څه سټام هم شته. جی کو دا سټام زما څوک ویریفیکیشن لیګي هم تابعدار یم، کو دا انتقال مې څوک ویریفیکیشن لیګي هم هغه تابعدار یم، زما هر څه جي موجود دي. دا ځای ما په 2010 کې اخیستی دی د خالد خان نه. د دې نه بعد موږ له دې کې موږ کور جوړاو، په دې کې موږ هېڅوک هم نه دي مخامخ شوي. کله چې ما ته لارې پخېدې هم ما له څوک نه دي راغلي، کله چې ما ته ګورنمنټ بجلي کوله هم ما له څوک نه دي مخامخ شوي، کله چې ما ته ګورنمنټ میټر لګولي هم ما له څوک نه دي راغلي چې آیا دا ځمکه یا زما ده یا زما نه ده. جی دا ځای ما اخیستی په نغدو پیسو باندې. اوس د تره زوی دی، پته نه کېږي چې تره زوی به وي که د تره زوی به نه وي، دغه معلومات موږ ته نشته جي. هغه رالګېدلی دی، اوس وایي چې دا ځمکه زما ده. نو جي ته چې په ما باندې په 2010 کې خالد محمود دا ځمکه خرڅوله نو ته په هغه ټیم کې چېرته تللی وي؟ کور دې په کله آباد کړی؟ جی په 2011 کې 2011 کې دې په کور آباد او جی دغه دوران تاله څوک نه دي راغلي؟ نه جی ما هېڅ څوک نه دي راغلي. ما ته لارې پخ شوي دي، ما ته ګورنمنټ میټرې لګولي دي، ما ته ګورنمنټ بجلي کړې ده، جی هر څه ما ته شوي دي. هغې باوجود ما لنټرې اچولي دي، لکه زور طلبي نشته، ما په حق حلالو پیسو اخیستي دي، ما څه سټام، ما څه انتقال، ما څه هر شی موجود دی. اوس د جی خالد خان چې دی دی غالبا چې 6 میاشتې کېږي دی تللی دی. خلک وایي چې تللی دی، خو جی خلک وایي چې په پېښور کې دی نه دی تللی، دوی پټ کړی دی. دا د دوی د تره زوی دی، دا دوی تره زوی دی، د دوی ټول یو اتفاق دی، د دوی یو اتحاد دی. لکه یو خرڅ کړي بیا څه وخت بعد ولا واپس راپاسي، بیا دوی خرڅ کړي بیا ولا څه وخت بعد راپاسي. جی دا هلکه هلند کې دا دوی خپله ځمکه دم نه که خیال دی جي دې باندې مخکې یو کس یادېږي غزن او رمداد، جي په دې باندې هغه موجلي دي. اوس هغه ضبط یې کړه، اوس زموږ نمبر دی، جي اوس موږ وژني په هغوی باندې جي هلته ټوبېلې جوړې کړي دي، سرکاري سکولونه پرې جوړ کړي دي. جي اوس موږ اخیستې په نغدو پیسو باندې، یا خان یا خان دیوان یا خالد خان یا عمر خان، دا ماته یو شی دی. جي دا دوه ورونه دي چې په ما باندې خالد خان خرڅه کړې ده، عمر یې نه ملي، عمر دې راولګېږي، ګورنمنټ دې راولګېږي، ما د خالد راولي چې زه د خپل حصه غواړم، هغه د هغه ورور دی. جي نو زما دا خواست دی چې موږ سره د انصاف وشي. دلته څونه کورونه آباد شي په دې کلي؟ جي غالبا دې کې 45 یو دی او غالبا 90 کور دي دا جي په دې ټول کلي. جي او دا مسله دې ټول کلي ته غون کلي ته غون کلي ته غون کلي ته دا او جي غون کلي ته موږ وایي خان موږ سره مخامخ کې، خان موږ سره مخامخ کېږي. او نو دا جواب څوک راوړي تاسو له؟ دا جي پولیس راځي، نور څوک نشته. پولیس څه وایي؟ پولیس وایي چې دا ځمکه پرېږده او بس تاسو هر څه پرېږدوئ. پولیس وایي دا د الله حکم نه موږ ته اړ دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شیرزمان دی، د والد صاحب نوم مې تورخان دی او زه د ضلع ملاکنډ تحصیل درګۍ ګاو کوپر اوسېدونکی یم. دا موږ د خالد خان د ځمکې اخیستې دي. دلته کې چې اوس کوم دی د کوپر د تاڼې عیسائی هر وخت ګاډی را خوشی کړی، په دې ځای کې را رواني، کله ما اوچتی، کله زما ورور اوچتی، کله زما وراره دی چې د هغه شناختي کارت هم نه دی جوړ شوی، کله هغه اوچتی، کله راځي زنانو ته ورونه ډبوي. هغه ما ته وایي ته پټی پرېږده. زه پټی څنګه پرېږدم؟ دا پټی ما مزدوري کړې ده په سعودي عرب کې، ما اخیستی دی، حق حلالې پیسې مې ورکړي. دا زما سره د ضلع ملاکنډ، دا زما سره سټامپ پیپر دی کوم چې د ضلع ملکنډ د حکام نه ماته جاري شوی دی، ما اخیستی دی. زما دا ځمکه په اے سی آفیس کې دا فایل ده، زما سره خپل فایل نمبر دی. د هغې باوجود ما پسې د کوپر د تاڼې عیسائی سیف الرحمن راځي، ما اوچتۍ، ما وړي، تاڼه کې مې بندۍ، ما ته دمکیانې راکوي، تا باندې زه 188 کوم، په تا زه 107 کوم، تا سره به زه داسې وکړم، تا سره به زه هغه شان وکړم، زه به قانون استعمال کړم. که زه په دې څیز غلط یم، دا څیز ما د شپې اخیستی، د ورځې مې نه اخیستی، نو زه قانون ته دا ویم چې را دي شي، زه به ورته په خپله مرضۍ پرېږدم. که دا څیز ما اخیستی په خپل حق حلالو پیسو باندې د خپلو بچو دپاره، خپلو خویندرونو دپاره، خپل مور پلار دپاره، نو زه د دې حقدار یم، ما ته د خپل حق میلاو شي. دا حق که په زوري که په زبردستۍ دا زما دی. که د عمر خان زه نه پیژنم، ما د مشرانو نه واورېده چې د نواب خان زوی دی، عمر خان نامې ده، په پېښور کې ډاکټر دی، زه دی نه پیژنم، ما نه دی لیدلی. زما 33 کاله عمر دی، دا ځمکه د خالد خان ده،
دا د زمین خان وا ما عمر خان نه دی لیدلی ما دا ځمکه د خالد خان نه اخیستې په دې کې ماته د خالد خان د مور دستخط دی د خالد خان دستخط دی ما ځمکه د هغه نه اخیستې باقاعده اوس ډېره اوچتېږي کله سجاد خان د سره ملګری شي دلته ورسره ودرېږي بل د تره زوی دی د ریاض خان راوچت شي بل د تره زوی دی دلته کې یو د ترور زوی دی د هغه نامه ده فهد خان دی هغه راوچت شي دلته کې چې تاڼې والا ته موږ ورشو هغوی وایي موږ ته د اعلی حکام نه اډر راغلی چې تاسو دوی ونیسئ گرفتار کړئ راولئ چکه کې بند کړئ موږ ته راولېږئ چې موږ دوی ته سزا ورکړو ما ته سزا په څه خبره راکړې کېږي ما ته خبره د دوی واضح کړي چې تا ته زه سزا په دې طریقه در کومه ستا دا سټام چې کوم دی دا ضلع ملکان کې نامنظور دی په عین پاکستان کې دا نامنظور دی زه تا ته سزا در کوم بیا دې ما ته سزا راکړي که زه افغانی یم ما ته سزا راکړي که زه د انډیا نه راغلی یم ما ته سزا راکړي زه پاکستانی یم زه د بل ځای نه یم راغلی زه د دې ضلع ملکان پیدایښت زما د دې ضلع ملکان اوسېدونکی یم زه باقاعده زه انصاف غواړم دې کې تحصیلدار پیسې اخیستي دې کې اے سی پیسې اخیستي دې کې ډي سی پیسې اخیستي زه تحصیلدار له ورشم هغه ما ته وایي سټام دې پټ کا زه اے سی له ورشم هغه ما ته وایي ته دې سټام پټ کا زه ستا خبره نه اورم زه ډي سی له ورشم هغه زما خبره نه اوري دلته چې ایسای راشي هغه ما د دې ګریوان نه ونیسي ما بوزي ما په چکۍ کې بند کوي زه په تا باندې 188 لګوم زه په تا باندې 107 لګوم زه په تا باندې دا قانون لګوم زه په تا باندې دا قانون لګوم زه که د دې پاکستان اوسېدونکی نیم زما دا سټام دغه په ما د اره داره ولګئ زمونږ وا څوک نه اوري موږ په حلالو پیسو شیز اخیستی دا کم کلک چې راته مخکې خبرې وکړې دا هم دقه خبره ده یوه خبره ده د دې ټولو هر یو کس چا پې کروړونه ورکړي چا پې لکونه د چا د لاکو وس کېده د چا پې دغه چې خالد دلته ناست و تراشه په پیته خپه کېده رور زما ځمکه مه خرڅوه تا ته به خپله ځمکه ته په خپل حق بیل کړي هر سړي ته به پته ولګي ته اوس بیا ما په سپرین کورټ ځمکه وګټله د خالد نه بای تاسو په قلار شئ تاسو خپل چې کوم دی کوټه مو زګروئ او تاسو چې کوم دی زما ځمکې نه لاس هم وباسئ انتظامیه راپاسي آبادي هم چې کړي د دې درته سوی دا کورونه چې پې جوړ دي نو خو آبادي به موږ د تورانه پرېږدو لکه مهاجر به شو خبره دا ده موږ افغاني به شو دقه ځان به افغاني کړو دا 4 کروړه روپۍ چې کوم دي د خالد خان اخیستي دي په دې کې دا ثبوت دی دا دا 4 کروڑ روپۍ د خالد خان اخیستي دي په دې کې دا د خالد خان دستخط دی دا د خالد خان د مور دستخط دی او دا د خالد خان د خور دستخط دی دا پیسې ورکړې شوي دي دا د خالد خان په تاسو خرڅ دا د خالد خان په موږ را خرڅ کړي دا بایجرب په دې کې چې کوم دی دا زرین خان د دوی تره دی ماما دی زرین خان ماما دی دا د په لاس باندې دا ټولې پیسې دوی ته میلاو شوي دي ټوټل 80 جریب ده لکه دا ځمکې ماما خرڅه کړې دا ځمکې ماما خرڅه کړې او ماما په دې ځای کې موجود دی د دې پټي سر ته د هغه کور دی ماما چې کوم دا ماما خرڅه کړې تراشه کاکا ته سوی تراشه جی سلام علیکم وعلیکم سلام زما د شناختی کارت تو ګوره صاحب دا د کم وطن دی زه بې تعلیم یم دا د پاکستان دی دا د پاکستان په نادره کې صاحب جوړ شوی دی بالکل په نادره کې ها نو زه خو د کابل نه خو نه یم راغلی صاحب او صاحب نه د انډیا نه راغلی یم زه د اسپاڼ اوسېدونکی یم مسلمانانو وروڼو ما ته غوږ کېدوئ زما مشرانو زما عزتمندو دا مال حکومت را کړی دا شی دا مال حکومت را کړی صاحب په دې شي باندې وروره ما بنډلې ورکړي دي صاحب ما په بنډلې روپۍ ورکړي دي ما پسې د خپل دادا دفتر خرڅ کړی په اسپاڼ په ببوزي کې زه راغلی یم دې وطن ته زه د چا فقیر ققرا صاحب نه یم د چا فقیري نه منم نه یم د چا فقیر صاحب زه چې د چا فقیر یم نو هغه د ما په سر باندې ولاړ دی صاحب دا جامې نه دي صاحب دا کفن دی زما زه دې کفن کې صاحب راغلی یم چې یو سړی زما بچی خوروي دا جامې نه دي رور شهید خانه دا زما کفن دی روره دا زما کفن دی زه پښتون یم زه په یوه باندې ولاړ یم زما شل جبې نه دي یوې را باندې خرڅه کي هغه رانه په ګوډ باندې نن وځي بل را مخې ته کي دا په څه حساب باندې زما په دې وطن کې زما ګورنمنټ ته ای سی صاحب ته ډي سي پي صاحب ته جج ته تحصیلدار ته هر یو افسر ته زما دا سوال دی چې روره راشه نن زما مخنیوی وکړه ولې زما سره داسې کېږي زه ستا ورور یم زه د دې کلمې خاوند یم چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه د دې کلمې خاوند یم زه مرګ له پیدا یم وروره مرګ له ما ځان وجلی زه مړ یم وروره دا ما خپلو بچو له اخیستې
چې یو سړی زما بچی خوارهي که نه نو زه د بچی هم خوارولی شم. خو زه دا تپوس کومه چې زما سره ولې داسې کېږي، ولې را سره داسې کېږي. که دا څه قانوني په ملکنډ ډویژن کې دا کاغذ دا شټام نو ما په دې باندې پیسې ورکړي. که دا څه قانون نه وي جزا سے ہم کٹا پسر یا جو کٹا پتی پسر کم جزی با دے برازی او دے بے زمان اخلی او کنا دے نہیں نو دے دسی نگواری رونو اتفاق وکی دا دشمن زمانگ نا پخواخا نگرزی رونو اتفاق وکی چی دے منگا پسوک دا خلماتا کو دا خلماتا کو اوی ٹکو سم چی دے بادیگار پا منگ پسی نرازی انشاءالله. زما سره رونو زه داغ دیر د روجې ما په کس کلي په کالونۍ کې په کمرګۍ کې ما زه اخیستې خپلو بچو له مې یو چوپړه اخیستې چې زما دا چوپړه دی ورانۍ نو د ده دا بنګله نه ده که د زما نه په دې بنګله کې شپه وکړه نو زه به د عجب خان زوی نیم زوی مړه دی ځان ته څه وایي چې زه ځوان یم ولې ما لاسو کې ولې ما بنګړي اچولي ما بنګړي نه دی اچولي زه کټه په سر نه یم راغلی چې خوښه دې نه وه ماله به راغلی وي د دې وطن به څه قانوني ماله به راغلی وي ما ته به دې ویلي چې وروره زما ځای مه اخله ما ستا په ځای په زور نه دی اخیستی په زور مې نه بدماش وم د خدای ملنګ یم دی وایي چې دا زما دغه دي کوټه سري دي زه ستا کوټه سری نه نیم ستا کوټه سره د سره ولې تا زما نه پیسې په څه واخیستې زما نه دې بنډلې په څه واخیستې او په پښتو کې یو متل دی هغه زوی ته مور وویل وی بچیا وی پلار دې وایي چې پنډۍ دې سپینې دي وی پلار دله خو د دې کې هم خبرې کوي ته خو راشه که نه مړه ته ما ته د پردی مور بچی رامخې ته کې چې ستا مال دی نو ته وله راشه زه وله راغلی شهید خان بھائی دا منگ اغسطی دا سٹامونا چې کله منگ په 2010 کې دا واغستو دا ځای دلته کې نو زمنګ بل ځای کې ځای منگ اخرس کو منگ رالو دلته کې ځای واغستو چې ځای واغستو نو منگ خالد خان نه چې کله دا ځای واغستو منگ وی چې بای ته لکه ستا د تر زامن دي دا کو سار لا جاخي کوي یا زمنګ سره غوېمې کوي نو ته منگ لا سټام راکا یا انتقال راکا نو هغه منگ ته وی چې بای طالب منگ انتقال درکو پوخ سیز درکو لکه داسې نه درکو چې یاره سار له ته بیا را لګي ته شرمېږي منګ ته ټیک ده نو خالد خان راولګېدو کله چې موږ په 2010 کې دا انتقال ارسته وکړل دا ځای ما واغستو نو موږ په کور جوړ کو په هغه ټیم کې چې کله په موږ کور جوړاو نو مال یو لیوی والا نه دی راغلی دلته کې د دې کوپر نه د دې هریچند د دې خوا قیدابات والا راغلی دی چې به ته په دې باندې یا کیس ته یا چې کوم د نور څه مسله ده ته دا ځای ماله چې کله موږ په دې باندې کورونه جوړ کړل هر سم جوړ کړل نو اوس چې کوم دی په 2024 کې 23 کې چې کم دی دوی راولګېدل او په موږ باندې داسې دا غربت جوړ کړو چې به تاسو له دې ځینه کاډه ویسئ وای خانان به بیا سره خانانی پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه د دې کلي د مشرانو کشرانو خبرې تاسو واورئ دلته په ځمکه باندې دغه ستونزه جوړه شوې ده چې په 2010 کې یو خان را لګېدلی په دې خلکو ځمکه خرڅه کړې ده دا سټامونه د دوی سره شته دی موجود دي په هغه سټام کې پیمنټ دوی ته مالکانو ته وصول شوی دی نن دوی وایي چې د هغه بل د تره زوی راپاڅېدلی دی او ځینې سټام کې 14 کاله ټایم دی ځینې کې 10 او ځینې کې 14 دوی وایي چې 14 کاله مخکې دا ځمکه موږ اخیستې او 14 کاله پس کسر اوچت شوی دلته پې موجودې آبادیانې دي کورونه دي په څو کې کرونده کېږي څونه ځمکه ده دا ټول 80 جرب ځمکه ده 80 جرب تقریبا 80 جرب ځمکه ده دلته دغه ورور ډېرې تیزې خبرې وکړې خو هغه زړه درد کوو په غریبۍ کې د کوم غر نه راغلی دی دلته سمې ته راکوز شوی چې دلته به مې ژوند په سکون یې بچي به مې تعلیم وکړي غرونو کې مشکلات دي اوس به دغه غرونو ارمان کوي چې سمې ته چاله لاړم افسوس به کوي چې سمه کې مې څه کول چې لاړم ما پیسې هم لاړلې وو آبادي 10 کاله مخکې شوې ده اوس چې آبادي کې نو په ترپل به کې 10 کاله مخکې یو قیمت بیا سر ټکۍ د انتظامیې نه چې پولیس راشي او دروازې ټکۍ په عذاب یو د انتظامیې نه ګیلهمن دي زه به دغلته ناست دغه اعلی حکمرانو ته انصاف وکوي که د دې ځمکې اصلي مالک هغوی نو هغه لی ورکوي که د دې ځمکې اصلي مالکان دی او دا سټامونه حقیقتي
او پیسې دوی ورکړي نو دا خلک د په قلاره پرېږدي چې خپلو بچو له مزدوري وکړي رزق حلال وګټي دا ورو چې زه په سعودي عرب کې هم د دې د وجې رالم بالکل زه دې مسلې بل وایي چې زه په ډیوټۍ باندې هم رالم نو دا چې څومره کلی ګورې راټول شوي دي نو په دې ټول کلي باندې غم دی غم د څه دی د کورونو ولاړ کورونه به پرېږدي او ځي به دغلته ناست دغه اعلی حکمرانو ته زویم چې انصاف وکړي او د دوی مرسته وکړي دوی سره تعاون وکړي تاسو وي مونږ دا خبره کوله صاحب چې دا یو گیم دی په دې گیم کې سجاد خان دی په دې کې ریاض خان دی په دې کې علي خان دی په دې کې فهد خان دی دا ټول د عمر سره ملګري شوي دي چې تاسو مونږ ته په دې ځمکه کې ایسه راکئ لږه لږه یا 2 جربه یا 3 جربه چې څومره باندې هغوی خپل اګریمنټ کړی خپله خبرې کړي او باقي به تاسو له مونږ دا غریبانان راګیر کړو دغلته کې دا د سجاد خان او د ریاض خان پټي دي دوی وایي دې سیټه به مونږ لار بنده کړو هغه سیټه د هغوی پټي دي وایي دې سیټه به مونږ لار بنده کړو اوس به دوی دا نقشه ساده کړې په تحصیلدار له پیسې ورکړي ارسي کړي خو چې مونږ ته کومه خبره را رسېدلې د 400 تحصیلدار دی چې هغه 7 لک روپۍ اخیستي او دا نقشه هغه جوړه کړې هغه بیا خپل ترانسفر د ملاکنډ نه کړی دی ملاکنډ هغه خپل ترانسفر کړی دا اوسنۍ خبره تقریبا 2 هفتې 3 هفتې د دې خبرې کېږي هغه چې کومه نقشه جوړه کړې هغه نقشه په موبایل کې شته هغوی دی چې دا لښتې دی د دې لښتې نه اخوا هغوی لار ختمه کړې ده په نقشه کې نو چې دې نقشه کې د دې ځینې دا لاره ختمه شي دا غریبانان خلک دي دوی خو د سایکل وس نه کېږي دوی بیا ځان له هلیکاپټر خو نشي اخیستی چې په هلیکاپټر کې به ځي ځان له په سودا راوړي او دا لارې مخکې درکړې دا لار مخکې د دې سره 15 فوټه لار ده 20 لک روپۍ د اخیستلې شوې ده 15 فوټه لار ده او دا ټول د کلي اخیستې ده کلی دغه دا د دې ځمکې سره اخیستې شوې لار ده 3 فوټه نالۍ ده او 15 فوټه لار ده چا چې پلاټینګ کو هغه اخیستې ده نسیم خان اخیستې ده دا ځمکه دا لار اوس تحصیلدار دلته کې ختمه کړې ده دغه پټو کې اوس په تیر خیالي باندې په دې باندې بیا هغوی قبضه راچوله لیوي والا او کم حکام چې د هغې راچول خو د پولیو د وجې لیټ شول اوس هغوی په دوباره باندې بیا راځي دا لار بندوي په دې کې جي مولویس دی اے سی ډي سي اسم لیوي او تحصیلدار دوی د سره خبره د چا نه اوري که موږ د چوکۍ ته ورشو موږ دغلته کې د ایسۍ ته یو خپله خبره کوو نو موږ ډایرکټ د دې ګریوان نه رانیسي موږ چې خبره وکړو تا ولې خبره وکړه موږ ډایرکټ د دې ګریوان نه رانیسي چکۍ کې مچئ تاسو ته ما وختي دا خبره وکړه چې په تیر خیالي باندې په ما 4 سپایان او یو ایسۍ په خپله راغلي مال سپیړې راکړي مال ګزارونه راکړي زه چکۍ کې بند کړم ما ته ویلي زه په تا کې 188 چالان کوم زه چې کوم د تا داسې لیږم جیل ته هغه شانته لیږم ما هغه ته دا خبره کړې چې ته په وردۍ کې ته هر څه کولی شي خو ته نه انصافي مه کوه هغه ما ته وي چې تا ما ته دا خبره څنګه وکړه چې زه نه انصافي نه کوم زه رشوت نه الم زه پلان کې نه کوم زه ډینګرې نه کوم مال په تا ما د رشوت الزام نه دی لګولی خو ته په خپله چې دا د رشوت خبره کې ته رشوت اخلي که تا رشوت نه اخیستی ته د پردو ځمکو قبضې نشي اخیستی ته به په قانون کې دن نه چلیږي سړی په پېښور کې ناست دی ما عمر خان نه دی لیدلی ما دا ځمکه اخیستې ما عمر خان نه دی لیدلی ما چې کوم دی خالد خان مخکې لیدلی اوس مې نه دی لیدلی ته ماله راځي ما نه قبضه علي تنخوا ګورنمنټ ورکوي او راځي قبضه دی اخلي نو زه دا یو بیان ورکوم دا یو خبره کوم چې اے سی صاحب ډي سي صاحب اسم لیوي چې کوم دی دا دی زمونږ د سټامونه زمونږ د انتقالونه زمونږ د هر یو شی دوی وګوري که موږ په دې ځمکه ناجایز قبضه کړي زه د رسول امتي یم او د الله بندې یم زه پردی حق نه خورم راشه زه درته دا هر څه دلته پرېږدم وایله